أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام اتم سپارہ آیات نمبر 148 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مشرکانو بویل چې دا مونږ چې کوم شرک یا زمونږ مشرانو چې کوم شرک کړی د مشرکان تیر شوي دي یا چې مونږ کوم څیزونه په خپل ځان باندې حرامو یا مو حرام کړي دي نو دا د الله جل جلاله خوښ څیزونه دي یعنی دا شرک علیاذ بالله خوښ دی او دغه رنګ دا کوم څیزونه چې مونږ په خپل ځان باندې حرام کړي دي دا د الله تعالی خوښ دي او دلیل به دا ورکو چې کوچره دا څیزونه زمونږ دا شرک او زمونږ دا کفر دغه رنګ دا کوم څیزونه چې مونږ په ځان باندې حرام کړي دي کوچره دا د الله خوښ نه وي نو دا کارونه به نه زمونږ مشرانو کړي وو نه به مونږ کړي وو یعنی الله به مونږ منع کړي نو دی د الله پاک جل جلاله په مشیت او د الله پر رضا کې فرق نه وکړي د کافر کفر چې دی کفر دا د الله په اراده سره دی خو د الله په خوښه سره نه دی ان الله په اراده سره دی په مشیت سره د الله چې یو کافر کفر وکي خو د الله پاک جل جلاله پر رضا سره نه دی او بیا الله جل جلاله دلیل ورکړي دی چې د کافرانو دا کفر د الله پر رضا سره نو مخکنی کافرانو ته الله بیا سزا نه ورکړي عذاب به په نور اوستي خو یو مشیت ته الله دی یو رضا د الله د کې فرق دی مشیت اراده ته وي یو اراده د الله ده او یو رضا د الله د کې فرق دی مشیت دنیا کې جس کیږي دا ټول د الله په امر سره کیږي کوئی سړی کافر کیږي د الله په امر د الله په اراده سره کیږي خو د انسانانو ته اختیار ورکړل دي پیرانو ته اختیار ورکړل دي دا مکلف دي د اختیار ورکړل دي چې کو دی خو کوي نو د خو لار ورته الله خود لیدا کو بد کوي نو د بد لار ورته الله خود لیدا الله ورته اختیار ورکړل لغون دی اختیار حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دومره چاته تاسو کو چې الله څومره اختیار د انسان ته ورکړل دي ورته یو وخت په اوچته کا چې وخت په اوچته کړه کس نو ورته دا دوی مو اوچته کا نو دوی معنی شو اوچته ولي ودا کده یو وخت به اختیار د الله درکړل نو چې دا یو وخت په صحیح کې خدلا نو دوی مدر لبیا الله پاک په خپل باندې صحیح نو د کافر کفر دا د الله په اراده سره دی خود الله پر رضا سره نه دی نو دی به دا خبره کوي هغه خبره الله ذکر کوي چې سيقول الذين زرد چې وبوي ها کسان اشرکو چې غي شرک کړي دي مشرکان دي لو شاء الله کوچري غوښتلي الله تعالی ما اشرکنا نو دی وي مونږ به شرک نه وکړي ما اشرکنا مونږ به شرک نه وکړي ولا آباؤنا او نه به زمونږ مشرانو آبا او اجداد زمونږ نیکونو شرک کړو ولا حرمنا او نه به مونږ حرام کړیو من شیء سسیس په ځان باندې
دا کوم څیزونه چې موږ حرام کړي دي نو دا الله غواړي او دا الله خوښ دي. نعوذ بالله من ذلک. دا بدی دا کافرانو به دا خبره کوله مشرکان. کذالک دغه رنګې کذب الذین دغه رنګې دروغ ګڼلي وو الذین ها کسانو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې وو د دوی نه مخکې چې کوم کافرانو هغوی هم دروغ ګڼلي وو حتی تر دې پورې ذاقو چې هغوی وڅکل بأسنا زمونږ عذاب هغوی وڅکو زمونږ عذاب هغه خلکو وڅکو. قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه هل عندکم من علم آیا تاسو سره څه علم شته دی څه دلیل تاسو سره شته دی فتخرجوه لنا چې تاسو هغه دلیل را وباسئ لنا مونږ ته تاسو سره په دې خبره دلیل شته دی زمونږ د طرفه خو لومبی دلیل دا دی چې دوی دا خبره کوي چې د کافر چې کو چېرې الله دا څیزونه خوښ نه وي نو مونږ به کفر نه کړو د الله کفر خوښ نه وي نو مونږ به نه وکړی مطلب دا مونږ به الله په زوره باندې د دې کفر نه راړولي یا دا کوم څیزونه چې مونږ په ځان حرام کړي دي نو دا به مونږ نه وکړی خو چې مونږ کړي دي نو دې مطلب دا دی چې په دې الله رضا دی. نو زمونږ دلیل دا دی چې کو چېرې الله پاک جل جلاله په دې باندې رضا وي د کافر په دې کفر باندې یا چې دا دې کوم څیزونه په ځان حرام کړي دي په دې باندې الله پاک رضا وي نو د دې نه مخکې چې کوم کافرانو هغوی ته بیا عذاب ولې ورکوو د دې ته مخکې چې کوم کافران تیر شوي دي مشران نو هغوی ته چې الله عذاب ورکړی دی دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې په دې کارونو الله خفه و د الله په مشیت سره شوي دي الله په ارادې سره خو الله په خفه و د دې د اختیار موافق شوي دي. کذالک دغه رنګې کذب الذین دروغ ګڼلي وو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې وو د دوی نه حتی تر دې پورې ذاقو چې هغوی وڅکو بأسنا زمونږ عذاب نو الله وي زمونږ عذاب یې وڅکو چې د الله عذاب یې وڅکو نو دې مطلب دا دی چې الله پې خفه و او دوی د الله د رضا او د الله چې کوم دی د خوښې مخالف چلېدل. هو الله داسې کولی شي چې الله پاک جل جلاله دې د کفر نه په زور راواړي خو دا د الله قانون نه دی ځکه چې دنیا کې مکلف هغه چاته ویلی شي چې هغه ته دواړه قسمه اختیار وي چې دې ښه هم کولی شي بد هم کولی شي نو الله ورله د دواړو اختیار ورکړی دی دنیا کې چې الله څوک په زوره باندې مسلمان کول نو بیا خو به یو کس هم کفر نه وکړي بیا خو امتحان نو پاتې شوي حتی تر دې پورې ذاقو چې دوی وڅکل د دوی مشرانو وڅکل بأسنا زمونږ عذابو نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دا د دوی دا شرک او د دوی دا کفر د دوی په خپل ځان باندې څیزونه حرامول دا د الله په مشیت د الله په ارادې سره خو شوي دي خو د الله په خوښې سره نه دي شوي. دویم دلیل ته الله طلب کوي قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه هل عندکم آیا تاسو سره من علم څه علم شته دی څه دلیل تاسو سره شته په دې خپله خبره باندې چې تاسو وایئ چې مونږ به شرک نه وکړی زموږ مشرانو به شرک نه وکړی مونږ به څیزونه په ځان نه حرام کړی خو چېرې الله دا څیزونه بدې شوې د الله خوښ نه وي په دې خبره سره څه دلیل شته دی قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه هل عندکم من علم آیا تاسو سره څه علم شته دی څه دلیل دې سره شته دی فتخرجوه نو کو د سره دلیل وي نو مونږ ته را وباسئ فتخرجوه نو تاسو را وباسئ هغه دلیل لره لنا مونږ ته نو هغه دلیل را وباسئ نو دلیل خو دې سره شته دی نه صرف توهمات دي وهمونه دي ان تتبعون نه تاسو تابعداري کوونکي الا الظن مگر د خپل ګمان تابعداري کوي چې کومه خبره مو په ذهن کې راشي او تاسو د خواهش مطابق وي نو هغه تابعداري تاسو کوي هغه خپل دینو جوړوي. وان انتم او نه تاسو الا تخرسون مگر تاسو بالکل اٹکل خبرې کوي تخرسون په معنا تکذبون تاسو دروغ وایي وان انتم او نه تاسو الا تخرسون مگر تاسو دروغ وایي دروغجن یې دا ټولې خبرې چې باره کوي دا دروغجن دلیل ملیل تاسو سره نشته دی. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه فلله الحجة البالغه خاص الله سره الحجة دلیل البالغه محکم قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه فلله الحجة البالغه خاص الله تعالی سره دی الحجة البالغه دلیل محکم مضبوط دلیل د الله سره د الله په وحدانیت باندې بشمار دلیل الله رب العزت په خپل
او وحدانیت باندې ذکر کړی دي نو مضبوط دلایل دا د الله سره دي او دغه مشرکانو سره په خپل خبره باندې هیڅ قسم دلیل نشته دي فلو شاء کوچری غوښتل الله تعالی لهداکم نو خامخا به تاسو ته هدایت کړو اجمعین ټولو ته کوچری الله غوښتل نو په زور باندې د الله پاک هدایت عادت نه دی او کوچری الله غوښتل وي د الله قدرت شته د ټولو ته به هدایت کړو خو الله دې نه کوي د الله یو قانون دی سنت دی یو قدرت دی د الله قانون دا دی چې یو سړی به واده کوي او خزا خاوند دغه نه وروسته به ته الله بچي ورکړي دا د الله قانون دی او د الله قدرت دا دی چې بغیر د پلار هم حضرت مریم علیه السلام له کوم دی بچي ورکړي حضرت عیسی علیه السلام نو قدرت الله کله کله استعمالي او سنت قانون ته ویل شي د الله قانون دا دی چې الله چاته په زور باندې هدایت نه کوي او قدرت شته دی الله کولی شي فلو شاء اجر غختلوي الله تعالی لهداکم نو خامخا به تاسو ته هدایت کړو اجمعین ټولو ته قل او ته ای پاک حبیبا هلم روبلی شهداءکم خپل گواهان الذين ها کسان یشهدون چې هغوی گواهی ورکړي چې ان الله بشک الله تعالی حرم هذا حرام کړي دي دا څیزونه نبی علیه السلام ته الله وی چې دا دې کوم څیزونه په زوره به ځان باندې حرام کړي دي نو دې ته ووایه چې هغه تاسو چې د چا په مخ کې دا څیزونه الله حرام کړي دي هغه ګواهان را وغواړئ چې دلته ګواهي ورکړي چې او الله دا څیزونه حرام کړي دي فإن شهدوا نو الله ته بیا وروسته فرمایي فإن شهدوا کو چې دې ګواهي ورکړي نو فلا تشهد نو ته ګواهي مه ورکوه معهم د دوی سره کو چې دې ګواهي ورکړي نو دا خو ټول چې کوم دی الو پران راغونډ شوي دي ټول د خواهشاتو تابعدار راغونډ شوي دي نو دوی خو په دروغه باندې وي چې او مونږ په هغه ځای کې موجود و الله مونږ ته ویلي دي خو د دې خبره دلیل نه دی دلیل هغه دی چې د دې په مخ د الله د چا په مخ کې دي ته دا خبره کړي نو فإن شهدوا کو چې دې ګواهي ورکړي نو فلا تشهد معهم نو ته ګواهي مه ورکوه معهم د دوی سره نه د دې خبره مه منه ولا تتبع او ته تابعداري مه کوه اهواء الذين د خواهشاتو د هغه کسانو کذبوا چې هغوی دروغ ګڼلي دي بآیاتنا زموږ آیاتونه والذین او هغه کسان لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه لري بالآخرت په آخرت باندې وهم بربهم او دوی د خپل رب سره یعدلون برابرول کوي یعنی غیر الله د الله سره برابري د دې خبره مه منه دي زموږ د آیاتونو نه انکار کوي دي په آخرت ایمان نه لري او دریم دی بوتان یعنی غیر الله د الله سره برابري او غیر الله او الله چرته نه برابري سيقول الذين زرد چې ابوي کسان اشرکو چې شرک کړي دي مشرکان دي لو شاء الله کو چې غوښتل الله تعالی ما اشرکنا نو مونږ به شرک نو کړي ولا آباؤنا او زمونږ نیکونو پلارانو به شرک نو کړي ولا حرمنا او مونږ به نو حرام کړي په خپل ځان باندې من شیء سسیزو خو چې زمونږ پلارانو شرک کړي دي مونږ شرکو مونږ په ځان حرامول کو نو د الله غواړي او د الله خوښ دی اعوذ بالله كذلك دغرنگي كذب الذين دروغ غنليو ها کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکیو دا خبرې به د دوی نه مخکې کسانو کولې حتی تر دې پورې نو الله سره څه وکړو حتی تر دې پورې ذاقوا چې هغوی وڅکل بأسنا زمونږ عذاب اوسکو مطلب دا چې په دې کار باندې الله خفو قل او ای پاک حبیبا هل عندکم آیات السرا من علم علم اشتدی په دې خبره باندې قل هل عندکم من علم آیات السرا دلیل اشتدی په دې باندې فتخرجوه لنا نو دلیل در سره وینو فتخرجوه لنا نو مونږ ته راو باسي هغه دلیل مونږ ته راو باسي ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوئ الا الظن مگر د خپل ګمان تابعداري کوئ وان انتم او نه تاسو الا تخرسون مگر تاسو دروغ وایئ قل اوایه ورته ای پاک حبیبه فلله الحجة البالغه خاص الله سره مضبوط دلیل دی فلو شاء گجر غختل الله تعالی لهداکم اجمعین تاسو ټول ته خامخا هدایت کړی وي قل اوایه ورته ای پاک حبیبه هلم تاسو راو بلی شهداءکم خپل گواهان
الذين هاغا کسان یشهدون چې هغوی گواهی ورګي چې ان الله چې بشک الله تعالی حرم هذا ان الله بشک الله تعالی حرم هذا حرام کړی دا سيزونه شاه منصور باباجي سے قل وای د ایبا حبیبا حلم یعنی حاضر کې د حلم ترجمه او تفسیر باباجي په حاضرولو سره کړی تاسو حاضر کې شهداءکم خپل گواهان د شهدا تفسیر اغوی په علما اکم سره کړی دي چې خپل علما حاضر کې خپل علما راولي الذين ها کسان یشهدون چې هغه گواهی ورګي او گواهی د پر بسروړي تورات پروړي نو په تورات کې به دا حکم هي چې ان الله بشک الله تعالی حرام کړی دی ها دا سيزونه نو فإن شهدوا کوچری دوی گواهی ورکړ تورات راوړو کوچری تورات باباجي د تفسیر کی کوچری تورات راوړو باغې کې او خودل نو فلا تشهد نو تو گواهی مور کوا معهم د دوی سره زکه چې دا ډېر دروغجن دي او دی په تورات کې تحریف کړي دي ځان نه به خبرې شامل کړي دي نو تا ته خدا پته نشته چې دا د الله د طرفه چې کوم تورات ته هغه دي او کنه دا دی خپل خود ساخته تورات جوړ کړي دي او د ځان نه به تحریفات کړي دي هغه دي نو فلا تشهد ته گواهی مور کو معهم د دوی سره ولا تتبع او ته تابعداري مکوا اهواء الذين د دوی د خواهشاتو د آکسانو په تورات کې دي د خپل خواهش مطابق خبرې شامل کړي وي دیو جنو دوی ولا تتبع تتابعداري مکوا اهواء الذين د خواهشاتو د آکسانو کذبوا چې دروغ غنلې دي بیا آیاتنا زمون آیاتنا والذین آکسان لا یؤمنون چې دوی ایمان نه لري بالآخرت په آخرت باندې وهم بربهم او دوی د خپل رب سره يعدلون برابر ول کوي غیر الله د الله سره برابري سيقول الذين زرد جوبيا کسان اشرکو چې شرک کړي دي لو شاء الله غیر غختل الله تعالی ما اشرکنا نو موږ شرک نو کړي ولا اباؤنا او زمون پلارانو نګونو شرک نو کړي ولا حرمنا من شيء او نه موږ حرام کړو په خپل ځان باندې شي کذالک دغه رنګ کذب الذين دروغ غنلو ها کسانو من قبلهم جدين مخکو حتا تر دې پورې ذاقو چې هغوی اوسکو بأسنا زمون عذاب قل او ایو د ایبا حبیبا هل عندكم من علم آیاتاو سر علم اشتدی پس دلیل سره شته په خپل خبره باندې فتخرجوه لنا نو مونږ ته راو باسه هغه دلیل ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوي الا ځوان مگر د ګمان تابعداري کوي د خپل خواهشاتو تابعداري کوي وان انتم الا تخرسون او نه تاسو الا تخرسون مگر دروغ وایي قل اوه د باغ حبیبا فلله الحجه البالغه خاص الله د بار دلیل محکم دی فلو شاء لهداكم اجمعين کوجری غختل الله تعالی نو خامخا به تاسو ټول ته هدایت کړو قل اوه د باغ حبیبا هلم شهداءكم رو بل خپل گواهان الذين ها گواهان يشهدون چې هغوی گواهی ورګي چې ان الله بشک الله تعالی حرم هذا دا سيزونه حرام کړی دي فإن شهدوا گجردی گواهی ورگی نو فلا تشهد معهم نو تا گواهی مور کو د دوی سره ولا تتبع او تتابعداري مکوا اهواء الذين د خواهشات د ها کسانو کذبوا چې دروغ غړلې دي بیااتنا زمون آیاتنا والذین ها کسان لا یؤمنون چې دوی ایمان نه لري بالآخرت بآخرت باندې وهم بربهم يعدلون او دوی د خپل رب سره غیر الله برابر وي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.